زما عجتمند نن ته ډېر عجیب واقعا بیانوما. په ترکو کې د سلطنت عثمانیه نوم دا بهر چا اوریدلی. د سلطنت عثمانیه بنیاد خودن کې یو غریب کس خو د قران کریم د تعظیم او ادب په وجه ورته الله پاک د ترکو حکومت ورکړ او تر ډېره زمانه پورې د په اولاد کې د حکومت را روان. واقعا دا سدا چې عثمان دا یو غریب کس د ترکو په یو کلی کې اوسېده، خو باوجود د غربت نم ډېر مهمان نواز د مېلمنو به ډېر اکرام او اعزاز کو. په کور کې به چې ورسره سو هغه به مېلمه ته مخې ته کېښودل، مېلمه ته به یې راوړل. د دې ډېر مېلمنو د تلو راتلو په وجه اخر د کلي والا د ده نه ډېر تنګ شو. ډېر زیات مېلمانه به دلته تلل راتلل، کلي والا ته نه ډېر تنګ شو او دی د خپل کلي نه وویست. د عثمان د ده یو پیر او مرشد و، د هغه ځای ته دی لاړ. هغه ته دا واقعه ذکر کړه چې د خپل کلي والو خلکو وروویستم، اوس خو ما سره هېڅ نشته، زه چېرته لاړ شم. عثمان ډېر ستړی و. پیر صاحب ورته تسلي ورکړه چې ته هېڅ غم مه کوه، زما په دې کمره کې اوسېږه. ماسخوتن چې کله سم لاس ته ډېر زیات ستړی و نو څه وخت پس یې سترګې کولاو شولې، سترګې راوغړولې نو ویې لیدل چې د ده خپې کم طرف دی هغې ته د قرآن کریم ایښودلې شوې، هغې طرف ته قرآن کریم پروت دی، د ده چې خپې کم طرف ته دي او ملاستې دي. دی اگر چې عالم نه خو د مضبوط ایمان خاوند په دې لیدو سره ډېر خفه شو، راپاڅېده، د قرآن کریم سره نږدې ودرېده، ډېر زیات یې وژړل، توبې وویسته، استغفار یې ووی، بیا یې لاسونه د دعا دپاره اوچت کړل او دعا یې وغوښته چې ای الله، ای زما ربه، زما نه بې ادبي وشوله، په دې کمره کې ستا کلام پروت، خو ما په غلطۍ کې دې طرف ته خپې غځولې وې، ای ربه ما معاف کړه او زما ګناهونه ما ته وبخه. ټوله شپې په ژړا او زارۍ باندې دا دعا وغوښتله. د شپې په آخره حصه کې ورله پیر صاحب راغی، ورته ووی ای عثمان مبارک شه، نن شپه قرآن کریم د الله په دربار کې ستا سفارش وشو، الله رب العزت د ده سفارش قبول کو، ستا دپاره دا حکم وشو چې ته به هم بادشاه جوړېږي، ستا اولاد به هم بادشاهان جوړېږي. عثمان ورته په جړا جړا کې ووی حضرت صاحب زه خو د کلي والو خلکو د خپل کور نه م راوویستم، نو زه به څنګه بادشاه جوړ شم؟ پیر صاحب ورته ووی غم مه کوه، ته به هم بادشاه جوړېږي، ستا اولاد به هم بادشاهان جوړېږي. عثمان به بار بار په حیرانتیا سره خپله خبره کوله او پیر صاحب ورته همدقه جواب ورکړ. اخر دا چې د پیر صاحب نه اجازت راواغسته او را روان شو. کله چې بهر ووته د پیر صاحب نه 12 کسان ورسره ملو شو چې هغې په اسونو باندې سوارو. هغوی ده ته یو اس ورکړ او ورته وویل چې موږ د ستا غلامان یو او ستا هر حکم ته تیار یو. عثمان د ځان سره دا کسان روان کړل، سفر یې کو، په لاره کې ورته یو کلی راغی. د دې کلي سردار هم د دوی سره ملګری شو او څه پیسې هم دوی ته ورکړې. ده به سفر کو، خلک به ورسره ملګري کېدل، سفر به یې کو، خلک به ورسره ملګري کېدل. اخر دا چې ډېر غټ فوج او ډېرې پیسې ورسره جمع شولې. په هغه زمانه کې د روم بادشاه عیسایي و، هغه ته چې کله پته ولګېده چې د عثمان سره لوی فوج او ډېر مال او دولت دی، نو هغه د خپل فوج افسر جوړ کړ. چونکې د دې بادشاه نارینه اولاد نه و، د دې روم بادشاه
عیسائی د نارینه اولاد نو کله چې وفات شو نو دا عثمان د هغه په ځای باندې بادشاه مقرر کړی شو. د سلطنت عثمانیه بنیاد په دې طریقه باندې کېښودل شوی دی. بیا تر ډېره زمانې پورې د په اولاد کې د حکومت روانو. نو عزتمندو صرف د قرآن کریم د ادب د وجې نه الله پاک دته د اولاد ته حکومت ورکړ.